मलगरे په افغانستان کې شهید شوی دا حضرت مولانا مفتی سہیل احمد سے دلته ورموړو کې مې ډېر ټیم تیر کړی دا افغانستان کې په جلال آباد ښار کې چا شهید کړی دا الله دې شهادت قبول کړي د مونږ ډېر نږدې ملګری د مونږ د یوې تختې ملګری او د مونږ د سبق ملګری الله دې آخرت ښایسته کړي او د هغه چې کوم والدین دي او د هغه چې کوم وروڼه دي او د هغه چې کوم نور خپلوان دي چې کوم پې ډېر دردېدلي دي هغو ته د مونږ د طرف نه دا تعزیتي کلام دا یو څو تعزیتي خبرې چې الله دې دوی له صبر ویر کړي الله دې دوی پسماندګانو ته صبر ویر کړي الله دې مفتی صاحب شهادت قبول کړي مرګ دا څوک مخکې او څوک وروستو خو کامیاب هغه سړی ده چې هغه له الله شهادت ویر کړي شهادت کې شک نشته چې دا سړی به جنتی نه وي الله دې د دا شهادت د خپل رضا سبب وګرځي او ماشاءالله مفتی صاحب چې مونږ ته څومره معلومو ډېر یو پاک دامن او ډېر یو قابل شخصیت او ډېر په هر فن کې ماهر شخصیت خاص کر به په قرآن او حدیث کې ډېر ماهر ځکه مونږ ورسره ډېر نږدې پاتې یو مونږ ته د مفتی صاحب ماضي ټوله معلومه ده ډېر تقوادار ډېر پاک دامنه دلته ډېر وخت تیر کړی ده مونږ سره مونږ یې د ټولو خبرو نه واقف یو چې مفتی صاحب کې الله پاک څومره صلاحیت اچولی او مفتی صاحب کې الله څومره قابلیت اچولی او مفتی صاحب کې الله څومره حیا او عزت اچولی نو الله دې د دا شهادت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي مونږ د هغه والدینو ته او د هغه پسماندګانو ته خاص کر د هغه والد صاحب ته او خاص کر د هغه بچو ته مونږ دا تعزیتي کلام وړاندې کوو دا یو څو خبرې الله دې مونږ د ترجمې او د مونږ د درسونو ټول ثوابونه د مفتی صاحب په روح باندې وبخي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار